زمونږ استاد خلک اول سلام دکې کو سلام کې خچاره ها په دغه انداز باندې خچاره پکې څه شو ګډ مارنینګ پکې څه شو دا شان پرېږده السلام علیکم دا اسلامي طریقه ده السلام علیکم معنا څه السلام د الله جل جلاله نوم دی السلام علیکم الله پاک دې تاسو سره د الله پاک امداد دې تاسو سره او چې الله پاک دې مرشد قربان شم عظیمه دعا ده کو نه ده بل السلام علیکم مطلب دا سلام د سلامتی نه دی ته زما د لاس ته ضرر نه زما د جبه د ضرر نه د هر یو شي قربان شم محفوظ یې دا معنی دا دعا ده او د حفاظت وعدان ده پکې دا په دې خچاره او په دې خبرو کې دا شته نشته رسول الله مبارک بیان فرمایي چې سلام سره یو بل سره محبت سوا کېږي تاسو یو بل باندې سلامونه ځکه السلام علیکم کور ته لاړ شئ کور کې مو وایي چې السلام علیکم زمونږ او ستاسو پښتانه کو چې په ښځه باندې سلام وکړو دا وایي د ښځې د اوس دی دا وایي بې غیرته په ښځه باندې سلام کوي هلکه سلام دی اسلامي طریقه ده السلام علیکم لس نیکیانې ورحمت الله نو قربان شم شل شوې وبرکاتو ورپسې دېرش نیکیانې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دېرش نیکیانې ورباندې الله جل جلاله ورکوي دا خو عظیم عمل دی نو رسول الله مبارک وایي چې افشوا السلام سلام خور کې وصل الارحام تاسو خپل میاس کې د خپل رشتې وتړئ تاسو د رشتہ دارو خیال ساتئ پلار دې د زوی د رشتې خیال ساتي زوی دې د پلار د رشتې خیال ساتي ورور دې د ورور د رشتې خیال ساتي رشتې مه کټ کوه دا نه چې پلانکې ماله جنازې له راغلی او نه زم وله جنازې لزم او پلانکې ماله واده راغلی او واده له راغلی او زم وله واده لزم او هلکه پلانکې نه دې راغلی چې ورله وګوره کله ګوره ورنه شي هغوی سره زموږ غم خالي بنده نه لیست الصلة بالمکافات صل من قطعک صل رحمي خو همدې ته ویل کېږي چې یو سړی تا سره تعلق نه ساتي او ته ورسره تعلق وساتې یو سړی تا سره تعلق ساتي ته ورسره ساتې ستا پلار به هم ورسره ساتي نو قربان شمه دا صل رحمي نه ده بلکې صل رحمي دا ده صل من قطعک یو سړی به تا ته صل رحمي کټ کوي تا له به خادی له نه راځي او تا ته ست وشو ته ورله ځه قربان شم تا له غم له نه راځي دعا له نه راځي په تا له نه راځي ته ورله دعا له ځه تا له جنازې له نه راځي ته ورله جنازې له ځه هلته په لاره د جنازګاه په ګېټونو باندې مه ودرېږه چې صبر وکړه چې ما له څوک جنازې له راځي څوک نه راځي څوک خو د دې لپاره نه درځي چې ته ما ووینه چې زه د جنازې له راغلم او کو دې نه لیدم بیا مې کیسه خرابه ده څوک چې درځي الله رضا دپاره ځئ هر ځای ته د الله پاک رضا دپاره ځئ د دنیایي دا کارونه دا قربان شمه دیني کارونه دي خو موږ او تاسو ورنه دنیایي کارونه جوړ کړي دي جنازه دا یو دیني عمل دی دا یو دیني عمل دی د ثواب عمل دی قربان شم په دې نیت باندې ځه چې زه به جنازې له لاړ شم زما نه به رب ذوالجلال رضا شي دا مړی که الله پاک وبخه یو قسم الله پاک په دې جنازه کې بخلي نو موږ ټول به ورباندې وبخي خو دا مړی الله پاک بخلي څومره جنازه حاضره شوې ده دا ټوله به ورباندې الله پاک وبخي او که په دې جنازه کې یو سړی الله پاک بخلي دا مړی ورباندې الله پاک بخي دا ټول الله پاک بخي په دې نیتونو باندې قربان شمه تاسو له جنازو لځئ باقي بعد ته چې چا له لاړې خو ګیا نه خوري یا خو به خامخام تا نه بیا درځي نو په دغه بنیاد باندې عبدالله بن سلام رضی الله بیان فرمایي چې زه ورغلم نو د رسول الله مبارک په خولې باندې دا ټکي چې وصل الارحام تاسو خپل منځ کې یو بل سره رشتہ دارۍ وپالئ وصلوا باللیل والناس نیام تاسو منځونه کوئ د شپې خلک اوده دي تا د شپې راپاسه او رب ذوالجلال ته جړاګانې کوه شپې 4 بجې 3 بجې راپاسه ښایسته چالاندام وکړه او قربان شمه نفلونه وکړه او د هغې نه بعد تلاوت کوه په دې باندې رب ذوالجلال ډېر زیات خوشحالېږي دغه وخت د مناجات دی په حدیث مبارک کې راځي چې الله جل جلاله د خپل شان مطابق زموږ او ستاسو په شان نه د خپل شان مطابق اسماني دنیا ته راځي او اعلان کوي چې هل من مستغفر څوک بخون کې شته چې زه ورله بخښنه وکړم څوک رزق غوښتونکی شته چې زه ورله رزق ورکړم زموږ او ستاسو ټول خلک د ماښام نه چې تر 1 بجې پورې او همدارنګې 12 بجو پورې ګیمونه وکړي او همدارنګې لډوګانې وکړي جازونه والوځې نو بیا قربان شمه چې ته په دغه ټیمونو کې بیا به ته د شپې څه پاسې د شپې د وخته اوده شه چې سبا بیا د وخته باندې پاسې په وخت باندې به تهجد لمونځ وکړې پرېږدوې دا حرام کارونه جوارونه چا څه جوړ کړي دي اوس د موږ او ستاسو ټول نوجوانان په حرامو باندې لګیا دي او خلک عمر رضی الله عنه به اعلان خلکو ته چې خلکه تاسو مضبوطې کپړې اچوئ وخشه و شنو نري لباس مه اچوئ مضبوط لباس اچوئ په سختو باندې ځانونه بلد کړئ دا کافران چې تاسو له ګټې درکوي دا په سوال باندې نه درکوي تاسو یې په جزونو باندې همدارنګې په دې ګیمونو باندې په دې حرامو ګټو وټو باندې په دې باندې بلد کړلې تاسو ځان ته نرمۍ دا به د صرف 5000 خیر او خلک به ایمان پرېږدي صرف 10 روپۍ خلک خیر او ایمان به پرېږدي او په دې جوارو کې قربان شمه ګټه نشته لویه تباهي ده الله پاک قرآن کې وایي انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه اے خلکا قرآن چې تا ته وایي رب ذوالجلال د او یو میندو نه خپل بنده سره زیاته مینه کوي د سلو میندو نه خپل بنده سره زیاته مینه کوي چې رب ذوالجلال درته وایي چې په جوارۍ کې ګټه نشته او په جوارۍ کې ګټه نشته نو قربان شمه ګټه پکې نشته په دې کې سراسر توان دی ټینشن دی دماغي او همدارنګې بیماری دي او دشمنۍ دي دې کې څونه ځان وساتئ نو تاسو جی
په وخت باندې ودرېږه چې بیا زبردست پاسې. کافرانو په خپلو کتابونو کې دا لیکلي ده چې هغوی وایي چې مسلمانان تاسو ګورئ چې کله دوی د جمعې لمونځ او د سهار لمونځ یو برابري نو بیا پوه شئ چې دې باندې څوک غلبه موږ او غلب کېدی نه شو. او چې کله دا کم سهار لمونځ د دوی کمزوري که نه بس دا بیا تش کدو کرېله پاتې وي بس سره پېډه. اوس د سهار په مانځه کې ماشاءالله یو دوه بوډاګان به راغلي روغ کلی به او جي هغې کې به غونډ په 200 کسان به وي په 300 کسانو کې به 10 کسان هم د سهار لمونځ جمع سره نه کوي. 10 کسان یعنې لسم کس 10% هم څوک په جمع سره زموږ او د ستاسو د سهار لمونځ دا یوازې دلته نه هر ځای کې چې تاسو وګورئ همدغه حالات روان دي. او مسلماني خو ماشاءالله زموږ نمبر 1 مسلماني ده. نو په دغه بنیاد باندې په وخت ودرېږه چې په وخت باندې پاسې نو رب ذوالجلال به یاد کې رب ذوالجلال په وخت باندې پاسې دی نو د شپې پاسه الله پاک ته به دعاګانې وکړي او خپله زندګي به دې برابره شي او نورې هم دعاګانې وکړي. نو عبدالله ابن سلام رضی الله بیان فرمایي چې رسول الله مبارک وی چې تاسو منځونه کوئ د شپې او خلک به ودی او همدغه رنګې تاسو به داخل شئ جنت ته په سلامتیا سره هر یو شي به محفوظ او جنت ته به داخل شئ. نو عبدالله ابن سلام رضی الله بیان فرمایي چې زه راغلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مې ایمان راوړه. په دغسې حالاتو کې چې ایمان مې ورباندې راوړه. یهود ډېر ظالم قوم دی. نو چې کله مې ما په رسول الله مبارک باندې ایمان راوړ نو ما نبی علیه السلام ته وی چې اے رسول الله مبارک دا یهودیان دا ډېر نقطه چینی والا خلک دي او دا ډېر نمک حرام خلک دي. نو په دغه بنیاد باندې تاسو داسې کار وکړئ چې ما په دې کوټه کې کېنوي او دا خلک راوغواړه او زما په باره کې د خلکو نه تپوس وکړه. رسول الله مبارک اعلان وکړ ټول یهودیان راوغوښتل. یهودیان راغلل. د هغې نه بعد بیا د ټولو یهودیانو ته وی چې اے یهودیانو قسم په الله چې هغه ذات زما د په هغه ذات باندې قسم وي چې د هغه نه علاوه بل هېڅوک د عبادت لایق نشته. تاسو ښه پوهېږئ چې زه د الله پاک په حق او په سچه پیغمبر یم او ما نه چې الله پاک سره کړي دي دا بالکل حق او سچ دي. تاسو ته د دې ښه پته ده. رسول الله مبارک دا اعلان 3 کله ته دا اعلان وکړ. بیا د هغوی وایي چې جی موږ ته پته نشته چې ته پیغمبر یې او که نه. بیا ورته رسول الله مبارک وایي چې تاسو د عبدالله ابن سلام په باره کې څه خیال دی. هغوی وایي چې عبدالله ابن سلام خو زمونږ سردار دی او زمونږ د سردار زوی دی او زمونږ کې د ټولو نه لوی عالم دی او د ټولو نه د لوی عالم بچی دی او د ټولو نه افضل دی او په ټولو نه افضل لار بچی دی ډېر بهترین انسان دی. نو رسول الله مبارک ورته وایي چېرته هغه په ما باندې ایمان راوړه تاسو به یې ومنئ. هغوی ورته وایي چې کله وحاشا هېڅکله داسې نشي کېدلی چې عبدالله ابن سلام رضی الله عنه به ایمان راوړي. دغه دی چې رسول الله مبارک عبدالله ابن سلام ته وایي چې راباشه ورباندې چې هغه ورباندې راووت نو هغه اعلان وکړ چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. چې دا اعلان یې واورېده یهودیان راغلي دې دپاره چې د صفتونه یې وکړل فورا بدل شول. دا خو زمونږ کې د ټولو نه شریر دی او د ټولو نه د شریر زوی دی. دا خو دې هم ذلیله دی نعوذ بالله او پلار هم ذلیله دی. په دقسې انداز باندې دوی څه شول واپس شول. الله جل جلاله د دې په باره کې آیات مبارک را نازل کړ. قل یا پیغمبر ارأیتم خبر راکې ماته ان کان من عند الله که چې وي دا قرآن د طرف د الله پاک نه وکفرتم به او تاسو کفر کړی په هغې باندې وشهد شاهد من بني اسرائیل او گواهی ورکړه یو گواهی ورکوونکی د بني اسرائیلو نه علی مثله په مثل د قرآن باندې. قرآن وایي چې زه حق یم او دغه اهل کتابي چې کوم عبدالله ابن سلام رضی الله عنه دی هغه وایي چې قرآن حق دی. فآمنا بس هغه ایمان راوړه واستکبرتم او تاسو تکبر وکړه. ان الله بشک الله پاک لا یهدی القوم الظالمین هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. پس انداز باندې هغه قوم بیا واپس. بل میمون ابن یامین رضی الله تعالی عنه هم د یهودیانو ډېر لوی سردار و. هغه وی رسول الله مبارک باندې ایمان راوړه او بیا یهودیان ورته وی چې ما په یو کوټه کې کېنوه او دا یهودیان راوبله او ورته ووایه چې تاسو ما د یو حکم جوړ کړئ یو فیصلې کوونکی. حکم دې ته ویل کېږي چې دوو کسانو ترمنځ فیصله وکړي. تاسو ما دا حکم جوړ کړئ چې تاسو څوک حکم کوئ چې څوک حق دی. یهودیان رسول الله مبارک راوغوښتل. د هغې نه بعد ورته رسول الله مبارک وایي چې زه په حقه باندې یم. هغوی ورته وایي چې موږ ته پته نشته. نو رسول الله مبارک ورته وایي چې زموږ او په تاسو کې به یو کس فیصله او تاسو یو فیصله جوړ کړئ فیصله کوونکی چې د ستاسو نه وي. هغوی وایي چې صحیح ده زموږ او د ستاسو ترمنځ میمون ابن یامین دا قربان شم زموږ او د ستاسو په منځ کې به فیصله وکړي. نو هغه ته وایي چې د کوټې نه راوځه. هغه هم د کوټې نه راووت او د عبدالله ابن سلام رضی الله عنه په شان دی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمه یې وویله. خو قربان شم یهودیان ډېر ظالم قوم او هغوی د ده خبره ونه منله او په همدغسې حالاتو باندې مجلس ناصر شوله. پاسېدل په دغسې کیفیت باندې قربان شمه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت شروع دی. څوک به مسلمانېدل او څوک به قربان شمه چا به انکار کو. سره روانه جمعه به انشاءالله موږ د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه یو دلچسپ او زبردست واقعه ده او بیانېږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.